په امریکا کې میجر لیگ کرکټ شروع کېدو والده چې هغه کې مسله دا راغلی ده چې کې د افغانستان کلاړیان دي او د افغانستان په خلکو باندې د امریکا ویزي بند دي د امریکا ویزي پی بند دي نو اوس غټ هډ غټ درد سر د فرانچایز مالکانو ته جوړ دي د ټیمانو چې کم مالکان دي نو وایي چې موږ به د افغانستان کلاړیان دغه لیگ ته بوزو څنګه ځکه د افغانستان اوه کلاړیان په دغه میجر لیگ کې شامل دي میجر لیگ کرکټ د امریکا چې کم دی کې اوه کلاړیان د افغانستان دي او هغه مین کلاړیان دي د خپل ټیمانو نو اوس دغه ټیمانو مالکان وایي چې موږ به د کلاړیان افغانستان ته بوزو څنګه اوس سرورز دی بوزي به څنګه ډیټیل سره په خبره کو د افغانستان په کلاړیانو باندې خبره کو چې کم ټیم کې کم کلاړي شامل دي جی دغه خو درې اهم کلاړیان چې کم دي لکه راشد خان شو عظمت الله عمردی شو او نوین الحق شو دا ممبئی انډینز نیویارک ټیم کې شامل دي جی اصل کې په امریکا چې کم لیگ چې کیږي ام ال سی میجر لیگ کرکټ چې کم په امریکا کې کیږي د امریکا چې کم لیگ دي نو د کې ټیمان چې کم دی هغه د انډیانو دي لکه اوس ممبئی انډین ټیم د چا دی د مکیش امبانی دی نو دغه ټیم په انډیا آی پی ایل کې هم دی او هغه په دغه ام ال سی کې هم خپل ټیم ایشتلی دی چې نوم یې دی ممبئی انډین نیویارک نو په دې ټیم کې راشد خان دی عظمت الله عمردی دی او نوین الحق دی نو اوس دا درې وړه افغانستان دی د افغانستان پاسپورټ دی ورسره نو دی به اوس امریکي لذیذ څنګه دی دپاره به دی څه لایحه عمل جوړی په هغې باندې ډېر سره خبره کوو خو هغې نه مخکې ګلبدین فضل حق فاروقي او وقار سلام خیل دی په یوه بله لوبډله کې درې وړه په یو لوبډله کې دي او نور احمد چې کوم دی هغه په ټیکساس سوپر کینګ ټیم کې دی چې هغه هم ځان له یو بل ټیم کې دی مطلب درې داسې لوبډلې دي چې په هغې کې دغه درې د افغانستان اووه کلاړیان شامل دي اوس د دغه لوبډلو مالکان وایي چې د افغانستان دا کلاړیان به مونږ خامخا دغه لیګ له بوزو ځکه دا زموږ د ټیم مین کلاړیان دي لکه راشد خان شو عظمت الله عمردی نوین الحق د ټیم مین کلاړیان دي چې دی نه بوزو بیا به مونږ گیم څنګه کوو نو اوس ګوره دغه لیګ د چې کوم لیګ به کیږي او امریکي چې کوم قانون دی هغه داسې دی چې د اولمپکس گیم وي یا چرته غټ ورلډ کپ وي یا چرته میجر ایونټ وي نو هغې دپاره د بین ملکونو کلاړیان تلی شي خو د سیکرټري آف سټیټ په اجازت باندې سیکرټري آف سټیټ په هغې له ویزه لګوي سیکرټري آف سټیټ په دغه انویسټیګیشن کوي او به ورله ویزه لګوي دا وخت د امریکا سیکرټري آف سټیټ چې کوم دی هغه مارکو روبیو دی نو مارکو روبیو باندې زور راغلی دی دغه فرانچایز مالکان چې کوم دی مارکو روبیو ته وایي چې ته اوس دا لیګ په میجر ایونټ کې ور واچوه چې لکه مطلب تو ووایه چې دا هم یو غټ لیګ دی یو غټ ټورنامنټ دی چې موږ خپل افغانستان کې لاړیان راولو نو کوس چرې دا ام ال سی دا میجر لیګ د امریکا چې کوم لیګ دی دا که چېرته میجر ایونټ اعلان نشو نو بیا به د افغانستان دغه کلاړیانو ته ستونزه جوړیږي دی بیا نشي تللی د امریکا د امریکې ویزې دی لره لګي او بل طرف ته به غواړم نه چې موږ امریکې ته لاړ شو لکه د افغانستان کلاړیان به غواړم نه ځکه امریکي او د افغانستان چې د کم سر نه کمې جګړې راغلي په هغې باندې خو موږ خیر دی ویډیو کې خبره نه کوو زموږ ویډیو سپورټس ریلیټډ ده نو په سپورټس باندې موږ خبره کوو نو دغه ټیمانو مالکان چې کوم دی له یو ډېر غټ هیډک جوړ دی چې موږ دا کلاړیان بوزو څنګه هلته خو په ویزې باندې دي نو زور راوړي په سیکرټري آف سټیټ باندې چې ته دا لیګ چې کوم دی دا ته میجر ایونټ اناونس کړه چې دا یو غټ ټورنامنټ دی نو بیا به اسانه شي بیا به دغې له ویزې ولګېږي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو دې حوالې سره تاسو رایې لرئ کمنټ لازمي وکړئ